روجو توفیق چې الله چاله ورکړی دی په صحت باندې روغ دی شوګر او ګردې بل بیماری نشته نو کو نیولې شي ډیره د عرفیه خو به خامخا نیوي غیله او به خامخا خیر دی بنده دی ګرځي را ګرځي ناغي خو ډیره فضیلت راغلی دی خدا لس ورځې بعد ما ته پرون چا ټلیفون وکړو ان شاء الله چې به دا روجې کله شروع چې میا شوري دی بیا به ته زوم تلوار مکوه نو دا منګ چې مدرسه کې وو کله مینه کې انو باقاعده بس د ذل حج د لومبای ورځې نه به موږ شروع کوله هغه موسم خو یخ بو خو باقاعده موږ بنیوله پوهېږئ بیا د اختر پر ورځ باندې بعضې خلک وایي زما روجه ده دغې ته روجه نه وایي دا تپوس هم مانه پرون نابله په میسج شوی زما یېرو دغې ته روجه نه وایي دغې ته امساک وایي ځکه 15 ورځې روجه نیول په اسلام کې دا مکروه تحریمي دي یو د وړوکي اختر پر ورځ باندې یو د لوی اختر پر ورځ او د لوی اختر دا 3 ورځې چې کومې نورې دي نو دې ته ایام التشریق وایي په دې 15 ورځو کې روجه نیول دا مکروه تحریمي دي یعنې حرامو ته نږدې دي نو د اختر پر ورځ باندې روجه نی خدا امساک دی امساک دی ته وایي چې بنده راپاڅېد او د سحر دا مونځ یې وکړو د هغې نه بعد خوراک موراک نه کوي او عیدګاه ته لړ شي او مونځ وکړي واپس راشي او بیا هغه خوراک وکړي دې ته امساک وایي نو مونږ ما یاد دي چې مونږ مدرسه کې نو دا 9 ورځې روجې به مونږ هلته ونیولې اکثر به 8 به ونیولې بیا به چوټیانې شوې د عرفې دا به کلي کې ونیوله امساک به مو وکړو نو چې چاله الله توفیق ورکړی دی د ټولو خدمت کې مې دا عرض دی چې دې کې د روجو اهتمام وکړئ د عبادتونو اهتمام او د شپې پکې څه ناڅه کې پاسئ ښه خیر دی د ورځې پکې لږ ارام کوئ خو د شپې یو 2 رکعاتو له پاسئ ځکه ما ووایي دا شپې چې دي نو دا د لیلة القدر دغه شپو برابر دي او الله پاک په قرآن شریف کې په دې باندې قسم کړی دی والفجر وليال عشر الله وی زما د قسم وي په سبا باندې او په 10 شپو باندې علما پکې یو معنا کوي والفجر زما د قسم وي د لوی اختر په سبا باندې وليال عشر زما د قسم وي په 10 شپو باندې د ذل حج نو ګور الله تعالی چې په قسم کړی دی نو جواب قسم یې څه دی استاد محترم به جواب قسم راو باسو فاتو تلک الاوقات عبادتا تاسو راتلو کوي په دغه وختونو کې عبادت د الله تعالی ته نو د دې 10 ورځو شپو به اهتمام کوو ډیر خیال به ساتو تکبیرونه به ځان سره وایو په زور باندې تکبیرونه ځان سره په لاره کوڅه کې ویل د سنت دي او ذکر پکې کول عبادت پکې کول او د قرآن شریف ختمونه پکې کول الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي ښه نو